أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تلك أمة دغ أنبياء کرام علیہم الصلاة والسلام یو جماعت قد خلت یقیناً تیر شلو لها ما کسبت ددی دپارا دی ها چی دی کسب کری دی ولکم ما کسبتم او استاسو دپارا دی آسو چی تاسو کسب کری دی ولا تسألون او استاسو ربا تپوس نشکی دلے اما کانو یعملون فباردها سکی چائی کول. وقالوا دیوائی کونو ہودن شیطاس یہودیان او نصارا یا نصرانیان تہتدو تاسو بہدایت عمومے. قل اوے پیغمبر علیہ السلام بل ملت ابراہیم بلکہ تابداری کو منگا دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام حنیفاً چکلکو بتوحید باندے وما کان من المشرکین او نو دی دا شرک انکنا. قولوا وائتاسو آمنا باللہ منگا ایمان رو پاللہ تعالی باندے وما انزل الینا او پہاسو چنازل کڑیشیری پمنگا باندے وما انزل الى ابراہیم او پہاسو چنازل کڑیشیو پا ابراہیم علیہ السلام باندے و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او پا اسماعیل علیہ السلام او پا اسحاق علیہ السلام او پا یعقوب علیہ السلام باندے والاسباط او پا اولاد ددی باندے وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ او پہاسو چور کڑیشیو موسیٰ علیہ السلام تا او عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون او پہاسو چور کڑیشیو پیغمبرانو تا من ربهم طرف درب ددینا لا نفرقو منگا جدائی نراولو بین احد فمین دیو تنکی منهم ددینا ونحن له مسلمون ومنگا خاص اللہ تعالی پارا تابداری کون کیو. قدی آیتونو کی دا ایمانیات بیان دے چی ایمان پکمو کمو خبرو باندے پکار دے او دے سرا سرا دا شرک مذمت دے او دے سرا سرا بیان دے چی دا ملت حنیفی او دا ملت محمدین علاوہ چی سمر ادیان دی وقت ٹول باطل دی
او ټول شرک ته او کفر دی. کامیابی او نجات په ملت ابراهیمی کې او په ملت محمدی کې دی. نبی علیہ السلام چې په کوم ملت باندې دی دا اصل ملت دی او په دې کې نجات دی. او د دین علاوه چې څومره ملتونه دي یا هغه منسوخ شوي دي او یا هغه باطل دي. یهود و نصاراو نبی علیہ السلام ته وی زمونږ ملت ټیک دی او زمونږ دین صحیح دی. یهود وی زمونږ دین او نصارا وی زمونږ دین. کامیابی په دې کې ده الله جل شانه آیاتونه نازل کړو چې کامیابی د ملت ابراهیمی کې ده. ابراهیم علیہ السلام ملت کی بنیادی خبره توحید او کم دین کې چې توحید دی هغه دین صحیح دی. او ستاسو په اډیانو کې هو شرک دی. څوک عزیر علیہ السلام ته الله پاک ځای وایي، څوک عیسی علیہ السلام ته الله پاک ځای وایي. تاسو په شرک په کفر کې مبتلا یې، تاسو به څنګه په حق باندې شئ؟ تلک امتنا، تلک کې اشاره د مخکې انبیاء کرام علیهم السلام، ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام. دې حضرات طرف ته اشاره کې تلک دا ټول برگزیدہ پیغمبرانو. بخاری کے روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یعنی هغه انسان چې په خپل عزت مند او دا عظیم عزت مند دی، دا وسیم عزت مند دی او دا بیا کړوسیم عزت مند دی. ان ټول پلار نیکونه عزتمند را روان دي. بیا نبی علیہ السلام په خپل فرمایي یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. دا یوسف علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام او بیا دا پلار اسحاق علیہ السلام او بیا دا والد صاحب ابراهیم علیہ السلام. دا الله تعالی فضل دې په دې حضرات باندې چې پلارم نبی دی، دا عظیم نبی دی، دا وسیم نبی دی او بیا دا کړ وسیم نبی دی او ټول برگزیدہ لوی انبیاء کرام علیهم السلام دي. دا مخکې اسماعیل علیہ السلام سره د نور اسحاق علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام تذکره وشوه. دغه پیغمبران چې امت یو جماعت په دې امت کې الله تعالی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا شرف ورکړو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل ایمان په نبی علیہ السلام راوړل دي. صحابي دی. لار عبد الله ابن قحافه د پلار نوم عثمان دی، مشهور دی په ابو قحافه رضی الله عنه باندې. هغه په نبی علیہ السلام ایمان راوړل صحابي دی. بیا د ابوبکر صدیق سے زوی دی عبدالرحمن، هغه په نبی علیہ السلام ایمان راوړل صحابي دی. او بیا د عبدالرحمن زوی دی قاسم، هغه په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړل صحابي دی. په صحابو کې دا واحد یو خاندان دی چې څلور لارو نیکو نوسی او یو ټیم کې ټول صحابه دي او ټول نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړل دي. نو دا د الله تعالی فضل په بعضي خلکو باندې. نو دلته کې ذکر د مخکې انبیاء کرامو تلک دغه پیغمبرانو او زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث ډاکټر شیر علی شاه صاحب رحمه الله تعالی هغه د تلک معنا کوله ودا ګلدسته د پیغمبرانو. دا مخکې چې کومه ګلدسته بیان شوه، ګلدسته څه ته وایي؟ هغه ډېر مختلف ګلونه چې راجمع شوي وي، د ګلابو، د نور، د ریحانو وغیره قسم رنګارنګ ګلونه په یو ځای راجمع شي، دا ګلدسته.
دا مخکې یو ګلدسته د پیغمبرانو وه، امتون دا یو جماعت او دا یو ډله وه، قد خلت یقینا تېره شوله، دی تېر شوي دي. خلا یخلو کې د انفراد معنا وي، د تېرېدلو د یوازیوالي معنا وي. دغه انبیاء کرام ځان له لاړلو، ابراهیم علیه السلام ځان له، اسماعیل علیه السلام ځان له، اسحاق علیه السلام ځان له، یعقوب علیه السلام ځان له. او امتونو قد خلت ځکه وایي چې دغه نبی ځان له بذات خود یو امت دی. هر یو نبی په خپل یو مستقل امت، یعنی یو امت چې په یو ځای څومره کار کولی شي عمره دغه نبی په یوازې باندې کړی دی. چې یو جماعت راجمع شي هغوی د دین چې څومره کار او خدمت کولی شي، نو دومره خدمت نبی په یوازې باندې کی. ابراهیم علیه السلام چې کوم کار کړی دی، نو داسې خو که یو جماعت هم راجمع شي هغوی به ونه کړی شي. دغه قرآن کریم ان ابراهیم کان امتا قانتا، یوازې ابراهیم علیه السلام ته امت ویلی، حالانکې امت جماعت ته وي، حالانکې هغه فرد دی. نو دا فرد نه دی، هغه د جماعت برابر کار کړی دی. دارنګه اسحاق علیه السلام دی، دارنګه یعقوب علیه السلام، دارنګه اسماعیل علیه السلام. دا برگزیده هستی دي چې دا و افرادو، لیکن کارونه د جماعتونو د اقوامو کړي دي. لها ما کسبتو، د دې دپاره دی هغه چې دی کسب کړي دي. دا لام دپاره د فایدې راځي، یعنې دوی چې کوم نیک اعمال کړي دي د هغې فایده به هم دې ته میلاویږي، نو د هغې فایده او بل چاته نه میلاویږي. دا اصل کې رد دی په د یهودو نصاراو باندې. دوی په دې تمه باندې وو چې دغه انبیاء کرامو چې څه کړي دي موږ ته هم فایده میلاویږي، هغوی به زموږ سفارش کي، موږ به خلاصي که دا موږ هر څه کړو. نو قرآن کریم وایي چې نه، هغوی چې څه کړي دي د هغې فایده به هم هغوی ته میلاویږي او بل چاته به نه میلاویږي. ولکم ما کسبتم، او ستاسو دپاره دي هغه چې تاسو کسب کړي دي. تاسو په خپله چې کوم نیک اعمال وکړو د هغې اجر او ثواب به لومړی تاسو ته میلاویږي. ستاسو ځان له کار دی، ځان له کار دی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، د لها ما کسبه چې مفهوم مخالف والو، نو مطلب پیدا شي که فرض که دغه حضراتو نه غلطي فرض که کشي شوي خو ته بلکل نه ده، خو که فرض که شوي نو د هغې نقصان به هم هغې ته کېږي. دارنګې دا تاسو چې څه کوئ، دا تاسو چې کوم ګناهونه دې وخت کې کوئ او کوم شرک او کوم کفر کوئ، نو د دې وبال به هم په تاسو باندې وي. ستاسو د ګناهونو وبال په هغې باندې نه وي، او د هغې د ګناهونو وبال که فرض که دا یې نه شوي نو په تاسو باندې بني. مطلب دا چې هر سړی د خپل ځان په خپله خلاص کړي، هر سړی د خپل ځان په خپله ذمهوار دی. ولا تسألون، او ستاسو نه به تپوس نشي کېدلی عما کانو یعملون، په باره د هغه څه کې چې هغوی کولو. هغوی څه کړي نه دي، څه غلط کار نه دی کړی، نه څه غلطي ترې شوې ده، نه ګناه ترې شوی دی. خو دا به فرض محال، که فرض که د هغوی نه څه غلطي شوي وي نو د هغوی تپوس خو به د هغوی نه کېږي، خو ستاسو نه به نه کېږي. قرآن کریم یو ناشنا انداز دی. کله قرآن کریم نیمه خبرو کې نیمه خبره مخاطب باندې پریزي، لکه مخاطب ذوی العقول یا عقل والا دي، نه بیا په خبره پوهېږي. نو ده ته ولا تسألون عما کانوا یعملون، هغوی که چېرې څه کړي نو د هغې تپوس به ستاسو نه نه کېږي. نو مطلب څه شو؟ دا تاسو چې څه کوئ دې تپوس به هغې نه نه کېږي. نو ستاسو د ګناهونو، ستاسو د شرک او ستاسو د کفر تپوس او وبال دا په هغې باندې نشته دی.
هغه پاک حضرات یې ورسره سکړي نه لري چې د هغې تپوس به ستاسو نه کېږي نو تاسو خو په شرک کې په کفر کې او په خواهشاتو کې بلکل مست او لت پت یې نو ستاسو د ګناهونو تپوس به د هغې نه څنګه وشي ولا تسألون عما كانوا يعملون دین یو قانون معلوم شو چې د اسلافو د اخلافو اسلاف چې کوم مخکې تیر شوي اخلاف چې کوم وروستو راغلي دي د اخلافو د کفر او د شرک وبال په اسلافو نه دی او د اسلافو د شرک او د کفر وبال په اخلافو باندې نه اسلاف په خپله د خپلو اعمالو ذمهوار دي اخلاف د خپلو اعمالو په خپله ذمهوار دي وقالوا كونوا هودا هغه د نجران عیسایان راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مناظرې لپاره او د هغې باره کې بیا د سورې آل عمران تقریبا 80 آیتونه نازل شوي دي دی راغلو نبی علیہ السلام سره مناظره کوله د عیسی علیہ السلام باره کې نجران په یمن کې دی ندی چرالو نو یهود خبر شو چې عیسایان راغلي نجران نه یهود مرالو نو دی مختلف مجلسونه نبی علیہ السلام سره کړي دي نو خبرو دوران کې یهود وی نبینا موسی افضل الانبیاء وکتابنا التوراة افضل الکتب ودیننا افضل الادیان یهود وی چې زمونږه پیغمبر چې دا موسی علیہ السلام دی هغه په تمام انبیاء کرامو کې افضل نبی دی او زمونږ کتاب تورات شریف دی او دا په تمام کتابونو کې افضل کتاب دی او زمونږ دین هغه په تمام ادیانو کې غوره دین دی چې دا خبره وکړه نو وکفروا بعیسی والانجیل ومحمد والقرآن دی د عیسی علیہ السلام نے انکار وکړو د انجیل شریف نه او د نبی علیہ السلام نے انکار وکړو د قرآن نه انکار وکړو ځکه د نجران عیسایان ناستو نو هغې ته خپله خبره اوروله چې ستاسو پیغمبر عیسی علیہ السلام نه منو نه انجیل شریف منو او نبی علیہ السلام هم مخامخ ناستو نبی علیہ السلام نے انکار وکړو د قرآن نه انکار وکړو نو نصارا په غصه کې او په غضب کې رالو نو هغې وی هغې بلکل د یهودو په شان خبره وکړه وی نبینا عیسی افضل الانبیاء وکتابنا الانجیل افضل الکتب ودیننا افضل الادیان زمونږ پیغمبر عیسی علیہ السلام دی هغه په تمام پیغمبرانو کې غوره او افضل دی او زمونږ کتاب انجیل شریف دی هغه د نور کتابونو افضل دی او زمونږ دین تمام ادیانو کې غوره دی ناغي انکار وکړ د موسی علیہ السلام نه او د تورات شریف نه او د نبی علیہ السلام نه او د قرآن نه بلکې هر یو دا دعوه وکړه چې زمونږ دین په حق دی زمونږ دین ته راشه یهودو نبی علیہ السلام ته دعوت زمونږ دین ته راشي کامیاب شي او عیسایانو نبی علیہ السلام ته دعوت زمونږ دین ته راشه د یهودو څلور کسان راغلو هغې کعب بن اشرف او مالک بن صیف او دارنګې وهب بن یهوذا او ابی بن یاسر بن اخطب دا څلور لوی یهودیان کافران راغلي او د نجران هویا کسانو قرآن کریم آیت نازل کو اول اجمالی جواب ورکی چې موږ نه د یهودو اتباع کو نه د نصاراو اتباع کو بلکې موږ د ملت ابراهیمی اتباع کو او دا ملت ابراهیمی ځکه یاد کو
چې دې دواړو فریقین خپل ځان ابراهیم علیه السلام ته منسوب کو چې موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یو. نو قرآن کریم موږ د ابراهیم علیه السلام د ملت اتباع کو. خو دې سره سره یو خبره چې ابراهیم علیه السلام وګورئ شرک نه دی کړی او تا دواړه فریقین په شرک کې مبتلا یې. وقالو دی وی دا یهودو وی کونو شی تاسو هودن یهودیانو، تاسو یهودیان شی چې کامیاب شي. دا هود یهودیان مراد دي. نو دی دا خبر وکړه. نو نصارا وی او نصارا یا نصارا شي دا دی په شریک دا خبر نه کوله چې یا ګنې یهود شي یا نصارا شي، ځکه دې دواړو خپلو کوم یو بل ته د کفر او د شرک نسبت کو. یهود خپل خبر وکړه یهودیان شي نو کامیاب بشي، نصارا وی نصارا شي نو کامیاب بشي. قرآن کریم د دواړو خبره یو ځای ذکر کړه او دا نه چې ګنې یهودو وی چې که یهودیان کېږي او که نصرانیان کېږي نو کامیابېږي به، یا ګنې نصارا وی چې که نصارا کېږي او که یهود کېږي نو کامیاب بشي. نه، دواړو یو بل ته کافران وي، یو تن به کېږي یا یهود یا نصارا. دا او د پاره د اختیار نه دی چې ګنې یا داو شي یا داو کې، د تنویع د پاره دی یو کار به هماها پکاري. نو تهتدو تاسو به هدایت عمومي. قرآن کریم اجمالی جواب کی قرآن نبی علیہ السلام بل ملت ابراہیم یعنی بل نتبع ملت ابراہیم منگا تابداری کو دے ابراہیم علیہ السلام دا ملت و دا دینو. دا اجمالی جواب دے. تفصیلی جواب اور فصیحت کرا روان دے. حنیفاً ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی خبر اقلق و توحید باندے. دا حنیفاً حال دے یا پمانا دا مستقیماً سرا چاپا استقامت سر و اقلقو او یا دا حنیفاً مانا مائلاً عن الباطل للحق کے ابراہیم علیہ السلام دا باطل حق طرف مائل شویو. وما کان من المشرکین حنیف په معنا د مخلصن سرم راضی یعنی هغه مخلص په هر کار کې. او ما کان من المشرکین او دی نو د شرک کوونکو نه. دا تعریض دی، اشاره د یهود او نصاراو ته. تاسو خپل ځان ابراهیم علیه السلام ته منسوب کوئ لیکن کوئ شرک. حالانکه ابراهیم علیه السلام خو د دې د لاسه هجرت کړی د دې د لاسه ورته غورځول شوی چې هغه شرک نه کو قوم شرک کولو. وما کان من المشرکین او نو دی د شرک کوونکو نه. او تفصیلی جواب دا دی قولو وای تاسو آمنا بالله. دا خطاب مومنانو ته دی. اے مومنانو دا وای آمنا بالله. دا خبر ځکه ذکر کی چې اسنه تاسو د یهود او نصارو په ضد کې راشي او اسنه تاسو د موسی علیه السلام نو د عیسی علیه السلام انکار نه کوي او تاسو د تورات او د انجیل نه انکار نه کوي. هغه خو دیو بل نه انکار وکړو او تاسو نبی نه انکار وکړو، لیکن تاسو به ترکی جواب ترکی دارنګي آشان کار نه کوي چې څنګه لکه مونږه وی د ګټې جواب په ګټې سره او د لوټې جواب په لوټې سره داسې جواب نه ورکوئ، بلکې تاسو به د انصاف نه کار اخلئ. داسې نه تاسو د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام انکار نه کوئ، بلکې تاسو دا اقرار وکړئ چې موږ په ټولو انبیاء کرام باندې ایمان دی، په ټولو کتابونو زموږ ایمان دی. قولو وای تاسو آمنا بالله مونږ ایمان وروړل په الله تعالی باندې یعنی وحده یوازې. په ایمان کې بنیادی خبر د الله تعالی په ذات باندې ایمان دی. وما انزل الینا او په هغه څه چې نازل کړی شوي په مونږ باندې چې قرآن کریم دی.
وما انزل الى ابراهیم او په هغه څه چې نازل کړی شوی په ابراهیم علیه السلام باندې هغه چې کومې صحیفې لس ورکړی شوی وي و اسماعیل او په اسماعیل علیه السلام باندې یعنی اسماعیل علیه السلام ته چې کوم دین او شریعت ورکړی شوی و اسحاق او اسحاق علیه السلام باندې عالم چې کوم شریعت او احکامات ورکړی شوی و یعقوب او په یعقوب علیه السلام باندې یعنی عالم چې څه ورکړی شوی زموږ په دې ټولو باندې ایمان دی والاسباط اسباط جمع د سبتون ده او سبتون وسیط وي د اولاد ته د یعقوب علیه السلام 12 زامن دي دې کې اختلاف دی چې د یعقوب علیه السلام 12 زامن 12 پیغمبرانو کنه بعضې وپکې یو قول دا دی چې دا 12 پیغمبران لیکن روح المانی ترجیح ورکړې ده او نور حضرات وایي چې نه محقق قول دا دی چې صرف یوسف علیه السلام پکې نبی او دا نور انبیاء کرام نو خو په اولاد کې بیا بلا شي پیغمبران راغلي دي والاسباط او په اولاد د یعقوب علیه السلام چاہے کہ یوسف علیہ السلام نبی دے و بیا د هغې په اولاد کې ګڼ انبیاء کرام علیهم السلام راغلي دي یوسف علیہ السلام لور دا رحمت بیبي هغه بیا په ایوب علیہ السلام باندې واده شوه ایوب علیہ السلام دې په اولاد کې دی دارنګې یونس علیہ السلام دارنګې نور بیا لاندې پیغمبران موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام داود علیہ السلام شو سلیمان علیہ السلام دا ټول حضراتو دا د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې دي والاسباط یو په اولاد د دې باندې اسباط ځکه وایي چې یهودو کې بني اسرائیلو کې قبیلې ته سبط وایي په عربو کې قبیله ورته وایي او زمونږ په عجمو کې ورته شاخ او خاندان وایي عجمو کې قبیلې ته خاندان وي او په عربو کې ورته قبیله وي او بني اسرائیل کې ورته سبط او اسباط ویل کېږي سبط اصل کې هغه ونې ته وایي چې د هغې ونې ډېرې زیاتې څانګې وي لاندې تنه یو د څانګې ترې ډېرې زیاتې دي نو هغې ته سبط ویل کېږي نو دا د یو تنم بنا شي خاندان جوړ شي قبیله ته جوړه شي ځکه ورته سبط وایي د دغه 12 زامنو نه الله تعالی 12 قبیلې جوړې کړې چې هغه بیا موسی علیه السلام سره په بحیر کلزم باندې اوړېدلې تقریبا 16 لاکھ حضرات ترې جوړ شي یا 6 لاکھ وغیره وما اوتی موسی او په هغه څه چې ورکړی شو موسی علیه السلام ته چې تورات شریف دی و عیسی علیه السلام ته چې انجیل شریف دی دا دواړه به طور خاص ځکه ذکر کړو ځکه ذکر یهود او نصاراو سره شروع دی وما اوتی النبیون او په هغه څه چې ورکړی شو انبیاء کرام علیهم السلام ته نور انبیاء کرام بلا شي چې نمونه نه معلومو من ربهم طرفا د رب د دینا زموږ په دې ټولو باندې ایمان دی او د ایمان مطلب دا دی چې موږ وایو دا ټول پیغمبران برحق او دې ته چې کوم دینونه کوم کتابونه صحیفې ورکړی شي دا برحق وي اتباع به موږ صرف د قرآن کو شریعت به موږ په شریعت محمدي باندې بزو د موسی علیه السلام په شریعت باندې د عیسی علیه السلام په شریعت عمل نکو شریعت زمونږ د نبی علیه السلام شریعت دی کتاب زمونږ قرآن کریم دی د عمل لپاره ایمان زمون په ټولو باندې دی اتباع د قرآن کو د دې وجې نه که چېرې موسی علیه السلام هم ژوندی وي نو هم د قرآن کریم اتباع کوله نبی علیه السلام صحیح حدیث دی
او عیسی علیہ السلام چې کله آخر زمانه کې راشي هم د قرآن اتباع وکړي. لا نفرق موږ جدایي نه راولو بین احدین په منځ د یو تن کې منهم د دینه، لکه څنګه چې یهودو خپل نبی منو عیسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام نه منو، او عیسایانو وی موږ خپل نبی منو موسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام نه منو. ونحن له مسلمون، امغه خاص الله تعالی مسلمون تابعداری کوونکیو. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی نبی اسلام د سحر په سنتو کې کله به قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد لستو، او کله به آیت مبارکه پر منځکات کې او په دیم رکعت کې د درېمې سپارې په آخره صفحه باندې آیت قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم، هم بالکل دغه شان مضمون او مفهوم والا آیت دی. نبی علیہ السلام د سحر په 2 رکعات سنتو کې دا 2 آیتونه لوستل، او کله به قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد لوستو. او دې کې یو باریکه اشاره ده چې د انسان ابتدا په ایمانیات باندې وشي. دې کې د ایمانیات ذکر دی چې انسان د ورځې ابتدا د تمام انبیاء کرام علیهم السلام او دای په کتابونو د ایمان ابتدا وکړي. او قل یا ایها الکافرون کې د کفر او د شرک نه د برات اعلان دی، او په سورہ اخلاص کې د توحید بیان دی چې د انسان د ورځې ابتدا د کفر او د شرک نه په نفي باندې وشي او ابتدا په اخلاص باندې وشي. ځکه نبی علیہ السلام په سحر سنتو کې د دې اهتمام کو. تلک امتن دا یو جماعتو چې یقینا تیر شولو د دې لپاره دی چې دی کسب کړی دی، او ستاسو لپاره دی چې تاسو کسب کړی دی، او ستاسو نه به تپوس نشي کېدلی په باره د هغه څه کې چې دی کول. او وایي دی شی تاسو یهودیان یا نصارا تاسو به هدایت عمومي وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکې تابعداري کوو موږ د ملت د ابراهیم علیه السلام چې کلکو په توحید باندې او نو دی د شرک کوونکو نه. ووایه تاسو موږ ایمان وروړی په الله تعالی باندې او په هغه څه چې نازل کړی شوي په موږ باندې، او په هغه څه چې نازل کړی شوي ابراهیم علیه السلام باندې او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام باندې، او په اولاد د دې باندې، او په هغه څه چې ورکړی شو موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ته، او هغه څه چې ورکړی شو پیغمبرانو ته طرفه د رب د دینه. موږ جدایي نه راوړو په میندې یو تن کې د دینه، او موږ خاص الله تعالی لپاره تابعداري کوونکي یو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فإن آمنوا پس کچر دی ایمان روڑو بمثل ما آمنتم به پشان دہائی چی تاس ایمان روڑ دے پہاو فقد اہتدو پس یقیناً دی بہدایت عمومی. وَإِن تَوَلَّوْا او کچر دی مخوارو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پس بیشک دی پا مخالفت کی دی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
پس زردا چې کافی بشي ستا دپاره د دین الله تعالی وهو السمیع العلیم. الله تعالی اوریدونکی دی، العلیم پویه دی. صبغة الله رنگ د الله تعالی. ومن احسن او سوک دی زیات حیستا من اللہ د اللہ تعالیٰ صبغة پرنکی ونحن له عابدون آمنگا خاص اللہ تعالیٰ بندگی کونکیو. دے دو آیتون کی دا دو خبر بیان دے. پڑھنبنیات کے بیان دا دی خبر دے کہ دا اللہ تعالیٰ پنیز باندے معتبر ایمان کم ایمان دے. آیا د یهودو ایمان او د نصاراو ایمان او کنه بل ایمان دی. نو د یهودو د نصاراو ایمان د خواهشاتو دی او معتبر ایمان د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دی. که یهود و نصارا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پشان ایمان لوړي او داغی پشان اتباع شروع کړه بدین په هدایت باندې شو. او کدی د صحابه کرام پشان ایمان نه وروړي خپل ایمان دا بیا د خواهشات ایمان د دې په مخالفت او په ضد کې دي. د دې د شر نه مه یریږه او د دې د مکر او د سازش نه الله تعالی به تا بچ کړي. دویم آیت کې بیان دی چې د الله تعالی رنګ هغه په ځان باندې راواچوي چې هغه دین اسلام دی. دین اسلام قبول کړئ چې د دین اسلام رنګ په تاسو باندې چړاو شي، تاسو به کامیاب شئ. نصاراو ځان یو رسمي رنګ جوړ کړو، هغه رنګ به یې ځان له ورکړو، زیړ رنګ و پای به یې ولامبلو. زمونږ نصراني شو، زمونږ صحیح شو. قرآن کریم دغسې رنګ دی چې په وینځلو سره ختمیږي. اصل رنګ د ایمان او د اسلام دی. چا کر انسان تراشی بیا د انسان نه ساوزي، انسان ټوکړي ټوکړي شي او په اره باندې او په اوسپنو باندې او په سسینو باندې ریزه ریزه بشي، لیکن دغه رنګ به د انسان نه ونځي. فإن آمنو پس کچری دی ایمان روڑو. خطاب یهود و نصاراو سره شروع دی. مخکې ذکر د یهود و نصاراو را روان دی. پس کته یهود و نصاراو ایمان نوړو. بمثل ما آمنتم دا مثل زائد دی د تفخیم لپاره د لویوالي لپاره راغلی دی. پشان د هغې چې ایمان نوړی تاسو به په الله تعالی باندې یا په نبی علیہ السلام باندې او یا په قرآن باندې. او دا ما په معنا د الذي سره یعنی په کومو خبرو چې تاسو ایمان راوړل ای مؤمنانو صحابو. کدی یهود و نصارو په هغې څیزونو ایمان راوړو نو بس دی به هدایت قبول کړي. یا چې څنګه ایمان ستاسو دی که هغه شان ایمان د دین شو نو دی ما په هدایت باندې شي. لکه مخکې آیت کې د ایمانیاتو بیان شو، د صحابه کرام په دې باندې ایمان دی. نو که یهود هم دغه شان ایمان قبول کو په تمام انبیاء کرام علیهم السلام باندې په تمامو کتابونو باندې نو به دین په هدایت باندې شو. او کدی هغه خپله خبر رانیستلي نه باوجود د دې چې ځان ته مؤمنان وي لیکن مؤمنان نه دي. آیت مبارکه کې معیار صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم شو. د یهودو د نصاراو ایمان که د صحابو په شان ایمان شو نو دا الله تعالی ته قبول دی. صحابه کرام رضی الله عنهم معیار حق دی، د حق دپاره معیار دی. دا شان خبره منافقانو ته هم کړې وه. که د منافقانو هم د صحابه کرامو په شان ایمان نه وړو. آمنو کما آمن الناسو
منافقانو تم قرآن کریم خطاب کړو ایمان روړې خدا ایمان څنګه ایمان صحابو راوړل دي هغه شان مخلص شي هغه شان تابعدار شي دارنګه دا خطاب يهود او نصارا سره دی چې تاسو د صحابه کرامو په شان ایمان وړئ چې کامیاب شي د صحابه کرام رضی الله عنهم ټول معیار حق دی دی په خپل نبی اسلام لیدل دي قرآن او حدیث په خپل لیدلی او مشاهده کړی دي هغه د ټول زیات په قرآن او حدیث باندې کوي او هغه د نبی اسلام هر عمل او هر ادا لیدل ده زمون د پاره نمونه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دي په هر کار کې په هر عمل کې که ایمانیات دی او که اعمال دی او که اتباع ده موږ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته وګورو بمثل ما آمنتم به پشان د هغه چې تاسو ایمان وروړل پای باندې یعنی په الله تعالی باندې یا په نبی رسول الله باندې او یا په قرآن باندې او کم ایمان چې د صحابه کرام رضی الله عنهم نه علاوه ده نه الله تعالی تقبل نه ده ځکه چې څنګه د انبیاء کرام علیهم السلام انتخاب الله تعالی په خپل کړی دی نو د انبیاء کرام علیهم السلام چې کوم اولنی شاګردانی د دې انتخاب هم الله تعالی کړی دا حدیث کې څنګه چې د نبی انبیاء کرام انتخاب الله کړی دی نو د هر نبی چې کوم لومړني شاګردان هغه انتخاب الله تعالی په باقی انسانانو کې کړی دی په دې امت کې دی وخت کې یې د نبی اسلام په امت کې تر قیامت پورې چې کوم بهترین خلق په هر اعتبار سره هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه الله تعالی په تمام انسانیت کې راون کو راچاړ یې کړو هغه د نبی اسلام د ملګرتیا لپاره د انتخاب شوی دی د صحابه کرام په شانتي ایمان هغه الله تعالی تقبل دی دا ایمان کې سو لکه څنګه چې هغه مخلص او عاشق مخلص شیطاسو څنګه چې کې نفاق بالکل نو دا شان نفاق تاسو د ځان نو باسه څنګه چې صحابه کرام رضوان کامل تابعداري کوونکي وو دا شان تاسو تابعدار شئ صحابه کرام رضی اللہ عنہم واقعات تواتر ته رسیدلی دي قسمه قسم واقعات کله الله د حکم مه ته د اولاد قربانی راغلی ورکړی دا څنګه چې ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد قربانی او دین ورکړی دا د مال قربانی ورکړی دا د کور قربانی ورکړی دا وطن پرې خو دې د نبی رسول الله مه ته هر قسم قربانی ته صحابه کرام رضی الله عنهم تیار په هر میدان کې او دا جذبه د نارینو و د زنانو و د ماشومانو و د احد په میدان کې غلط خبر راغی مدینی منورې ته چې نبی رسول الله شهید شو او بیا یو بیبي د مدینې نه منډه وکړي او لاره کې یو تن ورته وایي چې ستا خاوند چې شهید شو دا هیڅ خبره نبی علیہ السلام څه حال دی او زوی دې شهید شو دا څه خبره د نبی علیہ السلام څه حال دی او پلار دې شهید شو دا نه څه خبره ده د نبی علیہ السلام څه حال دی نه د پلار غم او نه د زوی غم او نه د خاوند غم او د نبی علیہ السلام غم یو زنانه سره دی دا ناشنا واقعات د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم انسان حیران شي یو صحابی د کجورو په باغ کې کجورو ته اوبه ورکولې او دې کې خبر راغی چې نبی رسول الله وفات شو فوراً یې په خپل مخ باندې لاسونه کېښودلو وایي دا سترګې د نبی رسول الله د کتو قابلې وې وایي په دې ما نبی رسول الله لیدلی دی او چې هغه دنیا کې نشته نو بل چا ته پې کتل هم نه غواړم وایي خدای زما له سترګو نظر واخلي چې سبا قیامت کې به لومړنۍ ملاقات نبی علیه السلام سره وکړم
او لاسونه ښکته کړو سترګو نظر تلو. مدارج النبوه کې شیخ عبدالحق محدث دهلوي دا واقعه را نقل کړې ده. صحابه کرامو عجیبه عجیبه واقعات او انسان حیران داسې ملا کېدی شي کمې قربانۍ چې موږ د دنیا دپاره ورکو د دین دغه شانتې قربانۍ صحابه کرام دین دپاره ورکړي دي. د صحابه کرام رضی الله عنهم معیار حق دی په هر عمل کې په هر خبره کې. قرآن کریم یهود و نصاراو ته وی د صحابه کرامو په شانتې ایمان نوړئ دغه ایمان الله تعالی ته قبول دی او که رایې نه علاوه بل صحیح نه الله تعالی ته قبول نه دی. په 1947 کې ګاندھی جی چې کله د انډیا کې د کانګریس ګورنمنټ جوړ شو نو خپل ورکرانو ته یو وصیت کړو او په وصیت کې ورته وی زه د رامچندر او د کرشن جی تاسو له حواله نه درکوم چې هغوی ته وګورئ. حالانکې دا د هغوی مشران د رامچندر دوی مشران دي تاسو د هغوی حواله نه درکوم ځکه داسې تاریخي شخصیات نه وو. زه مجبور یم چې تاسو ته په سادګۍ کې د ابوبکر او د عمر مثالونه درکوم. دا د گاندھی جی الفاظ دی میں مجبور ہوں کہ مثال میں ابوبکر اور عمر کے نام پیش کرتا ہوں. ذکر دا خلق وہ بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے. دا دلیلی بادشاہی دی سرا معمولی خبر نہ ہوا لیکن انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری. دا گاندھی جی الفاظ دی چې ابوبکر او عمر هغوی سره دي چې بادشاهانو او لوی بادشاهۍ ورسره وي لیکن زندگی د غریبانو د فقیرانو تېره کړې ده. او ایمان سره په خپل تاریخ کې څوک نشته چې تاسو له درکړم چې څوک چاته وګورئ. دا هغه خلق دی چې غیر مسلم و ردی د پاکۍ د طهارت او ردی د هر څه ګواهي ورکړې ده. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. پس یقینا دی به هدایت عمومی دی به هدایت یافته شي. وإن تولوا او کچرې دی مخ واړو اعراض یې وکړو. وإن تولوا او کچرې دی مخ واړو اعراض یې وکړو. صحابه کرام رضی الله عنهم بارک به یو خبر ذهن کې ارټم دو چې صحابه کرام رضی الله عنهم چې نام صحابي دی چې صحابي دی نو بس دومره نام صحابي ناغه ګورئ د هغه باره کې هېڅ قسمه د کمزورۍ خبره هېڅ قسمه غلط رایې به ذهن کې نه ساتو. ځکه قرآن کریم د صحابه کرامو د ایمان ګواهي ورکړې ده. نو به دا ټول پاک دي او که د هغوی بعضې واقعات مونږ ته مخې ته راشي چې د هغوی خپلو کې اختلافات راغلي یا خپلو کې جنګ جګړه راغلې ده د اور هم د هغوی باره کې خپله مکمل بنده کړو. مونږ ته څه حق حاصل دی چې مونږ د هغوی فیصلې دي وکړو. د هغوی د فیصلې لپاره د هغوی د معیار مطابق سړی پکار دی. هغوی به د هغوی منځ کې فیصلې کړي او هغه به یا نبی علیه السلام کړي یا به الله تعالی په خپله کړي. نو مونږ ته حق هم نه دی حاصل چې مونږ د هغوی منځ کې فیصلې وکړو. او بل دا چې د هغوی څه چې کړي دي دا د حق دپاره یې کړي دي. د دنیا دپاره او د اغراضو لپاره هېڅ هم نه دي. او د هغې یو مثال داسې دی چې کله د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه او د علي رضی الله عنه منځ کې جنګ شروع و نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه علي رضی الله تعالی عنه سره او د امیر معاویه سره د لښکر خلاف جنګېدو. لیکن چې د روټۍ ټیم به شو دسترخوان به خور شو نو دا ابو هریره رضی الله عنه به راغی او د امیر معاویه سره په دسترخوان باقیه خوراک به شروع کړو. نو چا ورته وویل چې هلکه ته خو زمونږ خلاف جنګېږې
ته خو د علي رضی الله عنه په پارټۍ کې او خوراک له دلته راځي، هغه وی حق هغه په حق باندې دی، لیکن خوراک ستاسو ښه دی، دسترخوان ستاسو خو بارونه ښه دی، د خوراک له بدل ته راځم او جنګ به هلته کې سر ملګرتیا کې کوم. نو ندی ورته سوي چې پاسه زموږ خلاف جنګ کې او زموږ سره خوراکونه کې. داسې ناشنا خلکو د روم بادشاه امیر معاویه رضی الله عنه ته خط راولېږو او ورته وویل چې زه خبر شوی یم چې علي صاحب ستا خلاف جنګ کې، زه به تا له لښکر درولېږم او ستا مدد به وکړم، دا به وکړم، هغه به وکړم. امیر معاویه رضی الله عنه ته جواب لیکي اوتی یا کلب روم، وی اے د روم سپیا، وی کتا د علی رضی الله عنه خلاف قدم اوچت کو، نو د علی رضی الله عنه د لښکر لبمانی سپایو امیر معاویه کوي. دا د موږ خپل ملک جنگ دی، دا د حق دپاره دی، دا د حکومت دپاره او دا د دنیا د اغراضو لپاره نه دی. عجیب و غریب واقعات دي، کتابونه ډک دي د دې حضراتو د پاکۍ او طهارتو. وَإِن تَوَلَّوْا او کچر دی مخ واړو نو فإنما هم فی شقاق، یعنی که اوس هم دی ایمان نه راوړي نو دا چې اوس ایمان دی نه راوړي دا وجه دا نه چې دی پوهېږي نه یا ردی تشفي نه رشوي، بلکې دا د ضد او د مخالفت د وجې نه. فإنما هم فی شقاق، پس بېشکه دی په مخالفت کې دي، یا شقاق معنی ضد کې دي. شقاق یا د شقن نه دی او شقن جانب او کناري ته وي، او یا دا د مشقت نه دی، نو دی په مخالفت او په ضد کې دي، یعنی په دشمنۍ کې ډوب دي. قرآن کریم فی شقاق نه وي، فی دپاره ظرفیت راځي، گویا کې دا دشمنی او دا مخالفت دی دشمنی او مخالفت کې دی ډوب شوي دي، د دې په رګ رګ او په ویښته ویښته کې مخالفت پروت دی. نو خامخا دې به تا ته نقصان در رسېږه، سازش به کړي ستا خلاف، د دې نه مه یېرېږه. فسیکفیکهم الله، پس زر دی چې کافي به شي ستا لپاره د دې د شر نه الله تعالی. دې که ستا باره کې څه سازشونه کړي، څه منصوبې جوړي د نقصانو، هغې نه مه یېرېږه، الله تعالی به کافي شي ستا لپاره. دشمنان اگر چې ډیر دي لیکن الله تعالی یوازې دې لپاره کافي دی. په یهودو کې د بنو قریظه او بنو نذیرو د نبي اسلام خلاف سازشونه وکړو، د قتل منصوبې جوړې کړې. نو د بنو قریظه 400 کسان قتل شو او باقي ټول غلامان شو، او بنو نذیر نبی اسلام جلاوطن کړو خیبر ته، او عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې هغوی بیا د خیبر نم جلاوطن کړو. او دا بنو قینوقا چې وو هغوی 3 قبیلې وې، دی د بدر جنگ دوران کې د مسلمانانو یو زنانه پیر خرڅولو، اردی بازار ته تللی وه، یو سړي د هغې لوپټي ته لاس کو، یو یهودي و، د هغه زنانې لوپټه راکاږله او بیا یې جامې وباسلې. یو بل مسلمان و، هغه دغه یهودي قتل کو، د یهودو خلک راغی مسلمان شهید کو. دلته نبی اسلام بدر کې مصروف و، د بدر میدان نه چې واپس راغی تحقیقات شو، معلومات وشي جنگ یعنی ګناه غلطی د یهودو وه. نبی علیه السلام دی د مدینې منورې نه بار وباسره او دی جلاوطن کړو. نصاراو چونکې د نبی علیه السلام خلاف سازش نه رې کړې، د قتل منصوبې نه را جوړه کړې، د دې وجې نه ته سزا نه را میلاو شوې. یهودو سازش کړی دی، منصوبې جوړې کړې وې، الله پاک له سزا ورکړه. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حاکم په مستدرک کې دا روایت را نقل کړی دی
چې زه نبی علیہ السلام ته مخامخ ناست وم، دې کې عثمان رضی الله عنه راغی. نو نبی علیہ السلام اے عثمانه تا بس خلق قتل کیوا او تب سورہ بقرہ وائی او تب دا آیت فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم چی دی وقت بتائی شہید کی. او بیا دنیا و قتل چو عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے ہو دمیسن باغیان و بلوایان 10,000 کسان رہو واغی دامی عثمان رضی اللہ عنہ دا محلنا سلویخ رضی محاصرہ اکڑا او پا سلویختم رضو دا مازیگر پٹین کے عثمان رضی اللہ عنہ دا قرآن کریم تلاوت کو دا چد دا پاسا او دا آیت لستو چی دا بلوایان درالو عثمان رضی اللہ عنہ پا سر باندی وحو پا چاڑا باندی او دا عثمان رضی اللہ عنہ دا سر وینا پا دی آیت مبارکہ باندی پریوتا او شہادت و تنصیب شو. دا قرآن کریم اسم پا استنبول کی پروت تے او بائی باندی اسم دا عثمان رضی اللہ عنہ دا شہادت آوین اسم پرتدا او اکشان خوشبوت نوسم را دیکم خوشبوت چاگا زمانے کوا. فسیکفیکہم اللہ فزرد چکافی وشستار پارا دا دی دا شرنا اللہ تعالی وهو السمیع العلیم اللہ تعالی اوریدن کرے دا خبر دا دی العلیم کوئے دے پنیتنو دی باندی. اسم کا یو زورور دشمنی دا چا داغه د شر نه د بچ کېدو لپاره د آیت مبارکه مؤثر دی چې دا انسان وی داغه نیت پکې کی الله تعالی به بچ کی. صبغت الله رنگ الله تعالی نصاراوی مون سره رنگ شتا اے مسلمان دا سره رنگ نشتا. رنگ مطلب څه دی؟ 14 سپاره کې سورہ مریم کې وراشي عیسیٰ علیہ السلام چکل پیدا شو جبریل علیہ السلام راغے او مخامخ وطا یو چینه رو باسلا یو چینه وطا جوڑکلا بی مریم دا آئین ابو بس کلی بیا بی مریم عیسیٰ علیہ السلام لپا دا چینه کی غسل ورکو دا چینه پا نصارا کی اسم را روان دا او چکر یو معشوم پیدا شي ناغی دا چینی پا اوبو کی زیڑ رنگ واچی او معشوم لپا او مرض آئی کی غسل ورکی او دارے چکم انسان نصرانی شی عیسائیت قبول کی ویدی انا عیسائی کی چکل دید دا اوبو کی غسل کی چکل غسلو کی ودی الآن صار نصرانیا حقا او دی بالکل صحیح نصرانی شو. نو دی و مسلمانان تاوی وی زمون دا پارا ورنشتا ستاز پار رنگ نشتا دی رسم تا دی اسم بپتسم آوائی او عربی کتا معمودی آوائی. قرآن کریم جواب کی دارنگ سرنگ دے چی پا غسل سر او پا لامبل سر او پا دس کول سر ختمی گئی. راشد اللہ پر رنگ بانزان رنگ کے چغا دین اسلام دے دے اسلام قبول کے چدا رنگ در کی ظاہر و باطن دوڑو کے راشی سو دا رنگ ہو پا ظاہر بدن باندے لے دے اسلام رنگ و بے پڑو باندے او بیا پا بدن باندے لگی اور دادا سے رنگ دے چدا دے انسان نا پیسی و ٹین کے نجدہ کی گی. انسان بمنشی شہید بشی قتل بشی ٹکڑے ٹکڑے بشی لیکن دارنگ بردن نزی. صبغت اللہ رنگ اللہ تعالی رنگ اللہ تعالی مراد دین اللہ تعالی دے لکه څنګه چې ظاهري رنګ او کپڑے ته وردن نشي دا یو تشبیه ده لکه څنګه چې سپینې کپڑے ته تور رنګ ورکوي یا سور رنګ نو دا رنګ د کپڑا کې دن داخل شي
نو دک رنګ د اسلام رنګ دی چې دا د انسان په ړه کې ورننوځي او ټول بدن کې داخل شي، صرف په ظاهر باندې نه وي. صبغة الله، رنگ د الله تعالی، انسان رنگ کې د الله تعالی پر رنگ باندې. یا اے مسلمان دا ورته وایي چې مونږ قبول کړو د الله تعالی رنگ لره چې هغه دین اسلام دی. ومن احسن من الله، او څوک دې زیات ښایسته من الله د الله تعالی نه صبغة په رنګ کولو کې، نو هېڅوک هم نشته. د الله تعالی د رنګ نه زیات پوخ رنګ بل نشته دی. چا په چا باندې راغی د انسان نه چرې نشي جدا کېدی. بلال حبشي رضی الله عنه کې په ظاهر کې کم ښکلی رنګ دی، خو صرف د دین اسلام رنګ پکې راغلی دی. نو بلال حبشي رضی الله په ظاهر کې د رنګ نه تور دی، لیکن وړی داسې سپین دی چې د دنیا بلا خلک ترې قربان شه، ځکه کم رنګ چې هغه قبول کړی دی. داسې بلا شي حضرات دي، ظاهري رنګ خو خراب دی او کمزورې دی او تور دی، لیکن باطینی رنگ دی نو اسلام هغې رنگ ته کتلي دي. من احسن من الله صبغة، او څوک دې زیات ښایسته د الله تعالی نه صبغة په رنګ کې، یعنې هېڅوک هم نشته دی. او دا رنګ وړمې په ړه باندې رګول پکار دي. د اسلام او د ایمان رنګ وړمې په ړه باندې ړه توري دا به صفا کول پکار دي، او زړه صفا کېږي د الله تعالی په یاد او د الله تعالی په ذکر سره. الله تعالی ذکر چې څومره کې اړه به صفا کېږي، به منور کېږي به، او څومره چې انسان الله نه غافله کېږي دومره به رنګ تورېږي، ړه به تورېږي. ونحن له عابدون، او موږ خاص ته الله تعالی دپاره عابدون بندګي کوونکي وو. عابدون یې ولې ووایي؟ د الله تعالی رنګ به حاصلېږي د الله تعالی په عبادت سره. کم انسان چې په عبادت کې څومره مخکې لاړو او څومره زیات ورننوتو، دومره فرمایي د الله تعالی رنګ ډېر راغی. او څوک چې د الله تعالی د عبادت نه لرې لرې تښتي، دې د الله تعالی د رنګ نه هم لرې دی. په ده بیا د شیطان رنګ راغلی دی، د دنیا رنګ پې دی. د رحمان د رنګ دپاره رحمان ته نږدې ورته پکار دي، او د رحمان نه لرې کېدل گویا کې شیطان ته نږدې کېدل، د شیطان رنګ یې قبول کړی دی. ونحن له عابدون، او موږ خاص ته الله تعالی لپاره عابدون بندګي کوونکي وو. باقي د اسلام تقاضې شته. انسان چې مسلمان شي د اسلام سرنګ به په ځان باندې راولي ظاهره کې مو، لکه کم کافر چې مسلمان شو، نو مسله دا چې مستحب دار چې دی غسل وکړي، د کفر شعار د ځان لرې کړي. ثمامه بن اسال رضی الله عنه دا د حنیفه قبیلې و. دې صحابه کرام رضی الله عنهم قید کو آره واسطه مدینې ته. دې درې ورځې تړلې په جومات کې، درې ورځې بعد دې پرېښود، لړو غسل یې وکړو او مخامخ یو باغ و، پای کې غسل وکړو، راغی او ایمان یې قبول کړو. دارنګه قیس بن عاصم رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان لرلو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دله په اوبو کې د بیرې پاڼې واچوي، د بیرې پاڼې په اوبو کې ګرمې کړې او په هغې یې غسل وکړو. دا مستحب دی چې یو کافر مسلمان شي غسل به کیږي، واجب نه دی خو مستحب دی. بلکې مسله خو دا ده چې یو سړی اسلام قبلي، نو موږ وړاندې هغه دی چې ته منډه غسل وکړه. که غسل نه لږ غسل شیطان یې بل خوا وانهړي، بیا موږ چې وړاندې ته ایمان نه وړه، کلمه پرې وړاندې ووایه، بیا ورته غسل وکړه. البته د کفر چې کوم شعار وي
لکه هغه زینار غاړې ته اچولی دی وایي دا وباسه، یا کړۍ لاس ته اچوي دا وباسه، یا نور چې کوم د کفر علامات او شعار دي وایي دا ختم کا، ویښتې د کفر پرېښې وایي دا ویښته واړه کا، برېت یې د کفر پرېښې وایي دا نه لرې کا، د کفر جامې دي وایي دا لرې کا، خو په طریقې سره په پیار او محبت سره. دا هم ظاهري رنګ هم د اسلام دی، لیکن اصل رنګ هغه د زړه رنګ دی چې هغه دین اسلام دی. فإن آمنو پس کچې دی ایمان نړو پشان دای چې تاسو ایمان نړو پای باندې، پس یقین دی به هدایت عمومي، او کچې دی مخواړو پس بېشکه دی په مخالفت کې دي. پس زردا چې کافي بشي ستا دپاره دین الله تعالی اورېدونکی دی، علیم پوه دی. رنګ الله تعالی او څوک دی زیات حیثیت الله تعالی نه په رنګ کې، امغه خاص الله تعالی لپاره بندگی کوونکي وو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قل أوحي پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اتحاجوننا آیا تاسو جګړه کوئ من سره فی الله فبارد الله تعالی کی وهو ربنا وربکم حال دا دی چې هغه رب زمونږ دی او رب ستاسو دی. ولنا اعمالنا او زمونږ دپاره زمونږ عملونه دي. ولکم اعمالکم او ستاسو لپاره ستاسو عملونه دي. ونحن له مخلصون او مونږ خاص الله تعالی دپاره خالص کوونکي و عمل لرا. ام تقولون آیا تاسو وایئ إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب چې بېشک ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد ددی کانو هودا ودی یهودیان او نصارا یا عیسایان. قلوه پیغمبر علیہ السلام اانتم اعلمو آیا تاسو خپوئیگی ام اللہ یا اللہ تعالی خپوئیگی. ومن اظلم او سوک دوی ظالم ممن کتم دها چانا چی پت اکڑا شہادتن گواہی لرا عندہو چی دسروا من اللہ دل تلانا وما اللہ بغافل او ند اللہ تلانا خبرا عما تعملون دها سنا چتا سیکوے. تلک امتن دا یو امتو قد خلل چی یقیناً تیر شلو لها ما کسبت
د دې لپاره دي هغه څه چې دوی کړي دي، ولکم ما کسبتم، او ستاسو لپاره دي هغه څه چې تاسو کړي دي، ولا تسألون، او ستاسو نه به تپوس نشي کېدلی عما کانوا یعملون، په باره د هغه څه کې چې دوی کول. یهود او نصارا په دې خبره باندې زور اچو چې ابراهیم علیه السلام په ملت یهودیت باندې او نصارا په دې خبره زور اچو چې ابراهیم علیه السلام په نصرانیت باندې مقصود یې نبی علیه السلام ته او مؤمنانو ته دا وایي چې تاسو د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې نه، ابراهیم علیه السلام په ملت باندې مونږ یو. ابراهیم علیه السلام یهودي و او نصارا و ابراهیم علیه السلام نصرانی و عیسائی و. قرآن کریم بار بار جواب ورکی چې اللہ تعالی خپوئیگا تاسو خپوئیگی. اللہ تعالی دې علم ورکړی دی چې ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه نصرانی و، او تاسو وایئ چې نه یهودي او نصرانی و. په دوه خبرو کې به یو رښتیا، یا به د الله تعالی خبرې رښتینې یا به ستاسو خبره رښتینې. د الله تعالی خبره خو دروغجن کېدی شي نه. ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا، د الله نه زیات رښتینې خبره کوونکی وینا کوونکی بل څوک نشته. الله تعالی ته دروغ ضرورت او حاجت نشته. دروغ انسان یا زړه خبره هېروي یا مخاطب نه یریږي چې دی به راته څه ووایي، نو خبره کول ملکي یا نه چا لحاظ او چا پروا ساتي. نو الله تعالی ټولو خبرو نه پاک دی، نه دروغ سره وایي. نو الله تعالی خو رښتینې خبره کوي. نو ظاهر خبره تاسو دروغجن شوئ او تاسو دروغ وایئ او د دروغ ګواهي ورکوئ. ستاسو په کتابونو کې دې خبرې ذکر چې ابراهیم علیه السلام یهودي او نصراني و، بل عقل خلاف خبره ده. یهودیت شروع شوی د موسی علیه السلام د زمانې نه، نصرانیت شروع شوی د عیسی علیه السلام د زمانې نه، او د ابراهیم علیه السلام زمانه هغه د موسی علیه السلام د زمانې تقریبا سرپاسه 400 کاله زیاتره 400-450 سال هغه مخکې تېر شوی دی. نو څنګه ابراهیم علیه السلام یهودي شو او عیسی علیه السلام خو د موسی علیه السلام نه 1900 کاله وروسته راغلی دی. نو گویا کہ د ابراہیم علیہ السلام و د عیسیٰ علیہ السلام منځ کې تقریبا 2200 سال زمانه ده. څنګه ابراہیم علیہ السلام نصرانی شو؟ قرآن بار بار گواہی کی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نے یہودی و نصرانی و او په عقیده را توحید باندې او شرک نه کړی. قرآن وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، تورات او انجیل شریف د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه ډیره زمانه بعد راغلي دي، او دا اصطلاحګانې جوړې دا یهودي دا نصراني شو. او تاسو له اوس هم په دې خبره کلک ولاړئ چې ابراهیم علیه السلام داسې او داسې و. قلو اے پیغمبر علیہ السلام اتحاجوننا، آتاسو جگڑا که من سرا. روح المانی دا تحاجوننا مانا اتجادلوننا، جدال جگڑی توی بحث کولو توی. دا حمزه استفهام دا پار دا انکار دے، ایدی بارک من سر جگڑی مکوی. اتحاجوننا آیتاسی جگڑا کرے من سرا. مخاطب یہود و نصارا دی فی اللہ اللہ تعالی بارکی، یعنی فی دین اللہ اللہ تعالی دا دین بارکی.
وهو ربنا وربكم نو خدا داونه کو چې الله تعالی صرف زمونږ رب دی. البته یهود و نصارا دا دعوا وکړه. روح المعانی او روح البیان دواړو لیکلي دي چې یهودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې څومره انبیا راغلي دي په موږ کې راغلي دي. وایي که چېرې ته د الله تعالی نبي وي ته هم په موږ کې وي او ته په موږ کې نه دی مطلب چې ته نبي نه. او دی وی چې د الله تعالی خوښ بندگان او محبوب بندگان مونږ یو. نو قرآن کریم چې د الله تعالی باره کې جګړه کول مناسب نه دي. الله تعالی ستاسو رب دی زمونږ رب دی. مسلمانان په دا دعوا نه کوي چې الله تعالی صرف زمونږ رب دی ستاسو نه دی. الله تعالی په تمام کائنات رب دی. د هر انسان او د هر جن رب دی. که الله تعالی مني او که نه مني. وهو ربنا وربكم هغه پروردگار زمونږ دی پروردگار ستاسو دی. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زمونږ دپاره زمونږ عملونه دي او ستاسو لپاره ستاسو عملونه دي. یعنې زمونږ د اعمالو بدله به مونږ ته میلاویږي که ښه او که بده او ستاسو د اعمالو بدله به تاسو ته میلاویږي. ستاسو د اعمالو وبال په مونږ باندې نه دی. زمونږ د اعمالو وبال په تاسو باندې نه دی. او دې کې شاه عبدالعزیز صاحب فرمایي چې یو نری اشاره هم ده باریکه. ولنا اعمالنا زمونږ اعمال چونکې د الله تعالی د مرضۍ مطابق ترې موږ ته فایده میلاویږي. ولکم اعمالکم ستاسو اعمال خو په منسوخ شریعت باندې دي. یهودیت منسوخ شوی دی، نصرانیت منسوخ شوی. تاسو لوځو پای باندې روان یې او خواهشات پکې راغلي دي. دا څه اعمال دي؟ د دې او بدله سي دا عمل الله ته قبول نه لري نو بدله پسې میلاو شي. نو ستاسو دا اعمال په تاسو ته مبارک شي. دا د خواهشاتو نه ډک ونحن له مخلصون او موږ خاص د الله تعالی لپاره مخلصون خالص کوونکي یو دین لره او عمل لره. زموږ هر عمل د الله د رضا لپاره د اخلاص په بنیاد باندې دی. موږ نه دنیا اسرکو نه دنیا اغراضو. یهود و نصارا سره غټ غم د دنیا د نظراني او د تحفې تحایفو چې دا به رانه ختم شي. نو دوی ورته وایي چې موږ خو د الله د رضا لپاره اعمال کوو، د دنیا د مفادات او منځ ته نه دي. روح المعانی روایت را نقل کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبریل علیہ السلام نه تپوس وکړو د اخلاص څه شی دی. نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې ما د الله تعالی نه تپوس وکړو چې الله دا اخلاص څه شی دی. نو الله تعالی وفرمایل سر من اسراری دا د ما د رازونو نه یو پټ راز دی. استودعته قلب من احببته من عبادی ما د خپلو بندګانو کې چې کوم خلک خوښ وي محبوب وي دا اخلاص دای په زړونو کې اقدام اخلاص ول الله تعالی د محبوب باندې پړ کې وي. او چې کوم انسان الله ته محبوب نه دی مبغوض دی دا پړ کې اخلاص نشي کېدی. دا عمل په خامخا دنیا لپاره د دنیا یو مقصد په خامخا وي. عجیبه حدیث دی کچر دو پړ کې اخلاص نشتا د دې مطلب دا چې موږ د الله تعالی په نظر کې را محبوب نه یو او کوم د الله تعالی په نظر کې خپل ځان محبوب کول غواړو دا لپاره بنیادی خبره ده چې هر عمل په الله د رضا لپاره پکاري. اس قسم لالچ او اس قسم مقصد به زموږ د دنیا پای سره ني نو علی بد الله تعالی په نظر کې محبوب کیږي. وی اخلاص جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وی اخلاص ستوی یو عمل یو نیک عملو د خلقو د وجه نه پرې ښودل دا ریا ده.
یو نیک عمل کې خو ردی وجې نه کوي چې خلق ګوري راته، نو د خلقو د وجې نه نیک عمل پرېښودل دا ریا ده، او د خلقو د وجې نه نیک عمل کول دا شرک دی، او اخلاص د ریا او د شرک په منځ کې دی. یو نیک عمل و د خلقو د وجې نه پرېږدیم نه، او د خلقو دپاره به یې کیم نه، صرف د الله دپاره به یې کوي چې الله څه وایي. او د اخلاص علامت دا دی چې انسان په تنهایی کې وي نو الله ته به ښه متوجه وي، ښه متوجه الله تعالی ته، او د خلقو منځ کې به شان متوجه ني. ځکه د ریا تعریف دا دی چې انسان په تنهایی کې به سستی، او د خلقو منځ کې به ښه چستی ښه چابک وي، او ښه متوجه وي الله پاک ته، او په خپل عمل باندې به خوشحالیږي چې خلق زما تعریف وکړي، یا په خوله باندې یا پړه کې په دې انتظار چې خلق زما تعریف وکړي، کوئی دا ریا ده. هارون الرشید بادشاہ حج لراغلو، چې د حج نه واپس تو نو زمانه کې شاهي بوګې به وي، یعنې مثال د ټانګې به ایت مه ته دوه اسونه به او د ټانګې نه لږه پلنه بوګي به وه، دای نه وغیر چاپې پردې ځوړندې وي، او بادشاہ پای کې دننه ناست و. نو رشید بادشاہ روان دی، بهلول ته آواز وکړو یا هارون، او یا هارون یا هارون په تیز آواز سره. بادشاہ ته چا نوم اخیستی شو، بهلول خو ځان له یو بادشاہ و، دا د بادشاهۍ نه څوک خبر و. نو رشید بادشاہ په د پردې نه سر راغی چې دا ما ته چا آواز وکړو، من ینادیني، ما ته څوک آواز کړي؟ نو نوکران ورته چې دا بهلول دی. نو رشید بادشاہ ودرېدو، بادشاہ وایي ته ما پېژنې چې څوک یم چې ما ته آواز یا پېژنم دی؟ وایي ته هغه سړی یې که چېرې په مشرق کې په یو وطن باندې ظلم وشو، ته په مغرب کې ستا نه به الله تعالی د مشرق باره کې تپوس کړي چې ته څنګه بادشاہ وي چې ته مشرق او مغرب نشي کنټرول کولی. خبره خو ناشنا خبره وه، او رشید بادشاہ په ژړا شو. بیا د رشید بادشاہ ووایي چې زما حال سره ستا په نیز باندې څنګه یم، ښه انسان یم او که بد انسان یم. هغه ورته قرآن وایي، دې کې ستا جواب شته دی. قرآن کریم چې ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. پس نیکان خلق په نعمتونو کې جنتونو کې، او ناکار خلق په جهنم کې به ځان پکې ګوره چې په نیکانو کې او که نه په فاجرانو کې. بیا په ژړا شو، وایي زما اعمال څنګه دي؟ انما يتقبل الله من المتقين. بس عمل ته ګوره که چېرې پرهیزګار یې نو الله به یې قبلي، او که پرهیزګاري نشته نو عمل د الله تعالی نه قبلي. او رشید بادشاہ ورته وایي دا زه چې د نبي علیه الصلاة والسلام رشته دار یم، نو دغه رشتهداري به زما په کار نه راځي. نو بهلول ورته وایي ونفخ فی الصور فلا انساب بینهم. قرآن چې کله پوکي ووهلی شو، شپېلۍ ووهلی شوه، بیا نسبونه په کار نه راځي چې څوک د چا زوی دی، څوک د چا رشتهدار دی. وایي د نبي علیه السلام شفاعت خو مې کم از کم نصیب شي که نه. بهلول ته وایي قرآن کریم دی چې ولا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. د قیامت پر به شفاعت هغه چاته فایده ورکوي چې الله تعالی وغواړي چې ته د شفاعت د در پاره دې وشي،
هر سړی به د هر چا لپاره شفاعت نه کوي. شفاعت کوونکي به نومې د الله نجات اخلي او د چا دپاره به کوي؟ چا دپاره چې الله تعالی وغواړي. نو ځان په دې کې کم از کم راولې کړه چې ته دې اهل شي چې الله تعالی وغواړي چې ستا لپاره د شفاعت نبي علیه السلام وکړي. بیا ورته بهلول وي په دې خبرو نه خلاصېږي چې در نبی علیه السلام رشته دار یم او یا زه زما له به شفاعت په دې خبرو په انتظار مه اوسېږه. ورته یې لابد من الاعمال الصالحات، نیک اعمال شروع کا او بیا هر عمل د الله د رضا د اخلاص دپاره وکړه. نو په دې خبرو به خلاصېږي نیک اعمالو باندې او چې دا نیک عمل د الله د رضا دپاره په دې به خلاصېږي. قرآن کوي ونحن له مخلصون، او موږ خاص ته الله تعالی لپاره خالص کوونکي و عمل لره او عبادت لره. دا حقیقت دی چې نن سبا څومره صدقې کېږي، څومره خیراتونه کېږي، څومره وظیفې خلک کېږي، دومره وظیفې، دومره صدقې او دومره خیراتونه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه دي کړي. دا نن په یرګونو په حساب سره خلکو صدقې او خیراتونه کوي. دومره حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم نه دي کړي. لیکن خبره فرق د اخلاص دی. د صحابه کرام رضی الله عنهم چې کوم اخلاص و د هغوی په کجوره ورکولو کې چې کوم اخلاص و، نن هغه د نوم د یرګونو د کورونو په حساب کې اخلاص نشته دی. د دې وجې نه د هغې کجوره الله ته ډېره قبوله وه او زمونږ دا ډېر اعمال دي لیکن اخلاص نشته او احتیاط نشته. عمل کول دی نه سمو او اعمال ټول د حرام او د شکوک او شبهاتو نه ډک دی او لا پاتې پکې ریا او د کلاوه ځان لشي نه به څه قبول شي. د صحابه کرام رضی الله عنهم ټوله ګټه د حلال وه، د احتیاط وه، د اخلاص نه ډک عمل و. هغه لږ عمل الله ته ډېر څه باندې قبول و. ونحن له مخلصون، او موږ خاص ته الله تعالی لپاره خالص کوونکي یو عمل لره او دین لره. ام تقولون، آیا تاسو وایئ؟ دا ام په معنا د بل سره، بلکې تاسو وایئ ای نصارا او یهودو چې بېشکه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام والاسباط، اسباط جمع د سبطون د اولاد توي، یا د یعقوب علیہ السلام اولاد دی، یا د دې په نسل کې لاندې چې کوم څونه پیغمبران راغلي دي. کانو هودن، ودي یهودیان او نصارا یا عیسایانو. آتا دا خبره کوي چې دا حضرات یهود و نصارا و دا یهود و نصارا بالکل نو. قلو اے نبی علیہ السلام انتم اعلمو، تاسو خپوئیگے ام اللہ یا اللہ تعالی، یعنی اللہ اعلم یا اللہ خپوئیگے. نو دوانو کی یو خبر خامخا اشاگوی، یا با دا اللہ خبر رشتینی یا بستاسو خبر رشتینی. دا اللہ خبر ہو دروجن کی دین شی، نو مطلب سو تاسو دروجن یہ سو دا خبر غلط دا. ومن ازلمو، او سوک دے بے ظالم، ممن دہا چانا کتما چی پٹکلا شہادتن گواہی لرا، چی گواہی پٹکلا عندہو چی دا گواہی دسروا من اللہ حاصلتا من اللہ، چی دا گواہی دسر دا اللہ طرفنا حاصل شیوا. یو انسان ته د الله طرف نه علم راغی د کتاب په ذریعه سره او دې خبردار شو او بیا هم دې د کتاب خبره پټه کړي، د نه لوی ظالم بل څوک شته؟
په تورات کې دا خبره شته، په انجیل کې دا خبره شته چې ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه نصراني و، او دوس هم دا خبره راټینګه کړې ده چې ابراهیم علیه السلام یهودي او نصراني دی. د دا کتابه خبره پټه کړه، د ده نه ډېر ظالم بل څوک شته وي؟ هېڅوک هم نشته دی. او یا دا چې د شهادتن نه مراد د نبی علیه السلام خبره ده چې نبی علیه السلام د الله نبی دی، او د نبی علیه السلام صفات او چې کوم تورات او انجیل بیان کړي دي هغه تاسو په نبی علیه السلام کې مشاهده کړو، او بیا هم نبی علیه السلام نبی نه منې او خلکو ته چې دا نبی نه دی، د نبی علیه السلام دا ګواهي پټولو د دې نه لوی ظالم بل څوک نشته. وما الله بغافل، هغه کبیره ګناهونه چې دي کبیره ګناهونه دي، پای کې لومړی الاشراک بالله، الله سره شرک کولو، دویم شهادت الزور، د دروغ گواهی کولو. د دروغ گواهی کول دا کبیره ګناه دی. نبی علیہ السلام ډډه والی وه او دا کبیره ګناهونه بیانول چې دا ګناه دا ګناه دا ګناه. د شهادت الزور خبره چرل رانیغ شو، وی الا شهادت الزور، د دروغ گواهی کول دا ډېر غټ لوی ګناه دی. نو ای یهود و نصاراو، تاسو چې د نبی علیه السلام نبوت نه منئ او د دې نه انکار کوئ، نه دروغ گواهی کوئ تاسو. والله بغافل، او نه دی الله تعالی ناخبره عما تعملون، د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. غافل نکره دی او باقي راغلی ده، مطلب دا دی چې الله تعالی ذره برابر ناخبره نه دی. الله تعالی پورا خبردار دی ستاسو په تمام اعمالو باندې، خدا د الله تعالی طرف نه مهلت دی. تلک امة، دغه انبیاء کرام علیهم السلام یو ډله وه، یو امت و، قد خلت یقینا تیر شوي دي. دی خپلې زندګۍ کې خپل نیک اعمال کړي دي او تللي دي، او تاسو ته شاته سپریخي نه دي. د انبیاء کرام علیهم السلام مثال د عام انسانانو چې ګنې مال په خپل اولاد تفریح یا جایداد پریزي، اولاد په مزي کې هر نبی خپل ځان پوره کړی وي، خپل نیک اعمال ځان سره وړي وي، هر سړی به د خپل نیک اعمال کې لها ما کسبت، د دې لپاره دی هغه چې دی کړي دي، ولکم ما کسبتم، او ستاسو لپاره دی هغه چې تاسو کړي دي. ولا تسألون، او ستاسو نه به تپوس نشي کېدلی عما کانوا یعملون، په باره د هغه څه کې چې دی کول، چې څنګه که فرض که د هغې نه څه ګناه څه غلطي شوي اول خو شوی نه دی، دا کنفرم ده چې د انبیاء کرام علیهم السلام نه غلطي نه ده شوې، ګناه ترې نه ده شوې، خو که فرض که شوي ترېنه نو د هغې باره کې به ستاسو نه تپوس نه کېږي. نو دارنګې ستاسو د ګناهونو تپوس به د هغې نه نه کېږي، ستاسو د ګناهونو وبالو په تاسو باندې. دا مخکې تېر شوی دوباره یې راوړو د تاکید دپاره، ځکه یهود و نصاراو په دې خبر ډېر کلک وو چې موږ به د انبیاء کرام علیهم السلام د وجې نه به خلاصېږو، هغې به موږ خلاصي زموږ دپاره به ګواهي کې سفارش به کړي. نو قرآن کریم وي نه، هغې خپل اعمال ستاسو خپل اعمال تاسو به ستاسو باره کې حساب کتابي ایسه به د هغې باره کې کېږي. وای نبی علیہ السلام تاسو جګړه کوئ موږ سره په باره د الله تعالی کې، او غرب زموږ دی او رب ستاسو دی، او زموږ دپاره زموږ عملونه دي، او ستاسو لپاره ستاسو عملونه دي، او موږ خاص د الله تعالی لپاره
خالص کون کیو دین و عمل لرا بلکہ تاسو وائے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد دی او یہودیان یا عیسائیان و نبی علیہ السلام تاسو پوئی کہ اللہ تعالی او سوک دلوی ظالم دا آچانا چی پڑیک لگواہی چی دسروان دا طرف دا اللہ تعالینا و ند اللہ تعالینا خبر دا حاصل چی تاسوی کوئے دا یو ڈلوا چی یکرن تیرشوا دیر پار دی حاچ دی کلی دی او استاسو رپار دی حاچ تاسو کلی دی او استاسو نمت تپوس نشکی دلی فبار دا سکی جری کول